نن سبا انسان ډیر غافل دی. انسان د نیک او د بد په منځ کې هیڅ تمیز نه کا. همدغه رنګې د نیکی او د ګناه په منځ کې هیڅ تمیز نه کا. یو بے پروا یو غافله او سره نه دا انسان کوشش نکا چې زه د خپل ځان غفلت نه وباسمه. دا کوم چې د غفلت په خوب باندې اودی ما دا خوب نه زه خپل ځان راوچت کړم، بیداری په طرف باندې راشمه. رب لا یزال خالق کائنات چې زه کوم مقصد دپاره پیدا کړی یم هغې طرف ته راشمه. د دغې خبرې تمیز په انسان کې تقریبا نه دی پاتې. او ګورئ دا یاد ساتئ، انسان چې په دنیا کې کله غافل شو او په غفلت کې واقع شو، تاسو هغه وګورئ د هغه د ګناهونو کثرت به ډېري، ګناهونه به ډېري، عبادات بیا کم وي. او چې کوم عبادات یوي په هغه عباداتو کې به هم کهالت او سستی. غافل انسان دا تاوانی انسان دی. ټول عمر بلکې اکثر زندگی د زمونږ او دستاسو هر انسان لپاره دی چې دا سوچ وکړه خپل ځان سره چې دا مونږ او تاسو په څه شي کې تېره کړه. که چا 10 کاله عمر دی، که چا 20 کاله عمر دی، که چا 40 50 او زیات نه زیات، په اوس وخت کې 60 کاله عمر دی. هر انسان دا سوچ وکړه خپل ځان سره چې زما دا تیر شوی عمر دا څومره په بیداری کې تیر کړی دی او دا تیر شوی زما عمر څومره په غفلت کې تیر کړی دی. نو تقریبا داسې ده چې اکثر انسانان چې دا سوچ وکړه هغوی ته به دا پته ولګي چې زمونږ تیر شوی ټیم تقریبا مونږ په غفلت کې تیر کړی دی. ډېر کم خلک داسې دي چې هغه علما دي، باعمله صلحا دي، اولیاء اتقیا دي، یا په عوام الناس کې ډېر پوهه او هوښیار خلک دي، خو دا ډېر کم دي چې هغوی خپل روزانه روزمره زندگی کم دنیا لور کوي او زیاته یې د الہ العالمین د اطاعت او عبادت لور کړی ده. دا ډېر کم خلک دي.